سب له تعریف دی علم نه فارغ شو تقسیم دی علم کوي. دا اوله مقدمه دی اثبات الحاجت الى المنطق ده چې علم تقسیمی یا اول تصور او تصدیق ده. خو مراد دی علم نه به علم حصولی واخلي ښه، ځکه په حضوري کې تصور او تصدیق نه جاری کیږي. یا مطلق علم واخلا، خو مطلق علم په ضمن دی یو پرت کې چې هغه علم حصولی مطلق ده یا حصولی حادث تر یو چی. نو دی وایي دغه علم حصولی یا مطلق علم په ضمن دی علم حصولی مطلق یا حادث کې ینقسم تقسیمیږي علی قسمین الی قسمین، علی قسمین الی قسمین. دا تقسیمیږي مولانا صاحب دو قسمین ہوتا. احدهما یو پیغه قسمین کې قال له تصور وی ویل کیږي غته تصور دای تسمیه بیانوي. وثانیهما دویم نمبر يعبر عنه بالتصدیق دغه تعبیر کیږي په تصدیق سره. اما التصور مولانا صاحب دای تفنن په عبارت کړی د حادثونه وای چالته يعبروا ویل دلته یقالو ویل خیر تدلته یقالو غلطه يعبروا دي ته تفنن په عبارت وای. عبارت رنگ راوړل، عبارت رنگ راوړل. یو ځای کې لفظ مستعمله وای بل ځای کې لفظ موضوعه وای، هیڅ خبره نه ده. پوه شوې؟ نو دی وای ثانیهما يعبر عنه بالتصدیق او دویم چې د دغه نه تعبیر په تصدیق سره کیږي. اما التصور اما راځي لپاره دی تفصیل بعد الاجمال. نو مخکې اجمالا تصور او تصدیق ذکر شو کنه، اوس تفصیل واوره. تصور چاته وای؟ ما ته ګوري مولانا صاحب تصدیق چې کوم د مولانا په نزد امام رازی باندې تصدیق دا مرکب ده د تصورات ثلاثه مع الحكم. تصور دی موضوع یو، تصور دی محمول دوا، تصور دی نسبت تام خبری درې، او بل حکم چې په معنا دی اذعان سره د ربط قلبی ده، تسلیمول دی، منل دی. زه به درته ووایم وروسته دقه څلورو شیانو نه تصدیق مرکب ده. صحیح ده؟ نو حکم ترېنه جز ده که نه ده؟ له چا نه؟ او په نزد حکماو باندې تصدیق عین حکم ته وایي. دغه ربط قلبی نه ده، زړه دې یو نسبت سره وتړلی شو، دقه تصدیق ده. راځه وشي درته ووایم مولانا کله کله یو نسبت دی سړی په هغه باندې زړه ته دا ربط قلبي تسلیمول منل وایا ترجیح ورکول دا نه راځي. خو چې کله مولانا صاحب تا ته یو شی راغلی دی تصدیق اوس هغه اسباب وپېژنه چې تصدیق په درویو شیانو سره حاصلیږي. دنیا کې تصدیق چې راځي په درویو شیانو سره راځي. یا تصدیق راځي په مشاهدې سره. د تصدیق یوه طریقه څه ده؟ مشاهده دا نه ده چې په سترګو یې وینې، پوزه، غوږونه، لمس، دا ټول مشاهدې دي. صحیح ده مولانا صاحب؟ دویمه طریقه د تصدیق چې دا هغه اخبار د مخبر صادق ده چې مخبر صادق تا ته خبر ده کې سوریاخیل محتمم مړ شو. یو مخبر صادق راته وویل چې مړ شو، ولو که یو کس وي. خو د حقانی شیخ صاحب ټلیفون راوکړ، ادریس شیخ صاحب، الو السلام علیکم. او شیخ صاحب خیج هغه محتمم مړ شوی ده. زړه ته یو کیفیت راشي. کیفیت څه وي؟ اورېږه هغه وروسته بیا راځي، دا بل وایي خوشحالي نه. هغه کیفیت څه؟ پښتو کې منل ورته وایي، منل. فارسی کې وایي تسلیم کردن، او بل پښتو کې وایي زړه ته ولیدل. بس پوه شوي په دقه ربط قلبي په عربي کې ورته وایي، اذعان هم ورته وایي. اذعان، ربط قلبي، تسلیمول، منل، زړه ته ولیدل، دقه تصدیق ده. تصدیق دی وپېژانده. نو حکما تصدیق دقه زړه ته ولیدلو ته وایي. تصور دی موضوع، تصور دی محمول، تصور دی نسبت، دا ورته شرط دی. شرط دا زړه ته ولیدل هسې نه راځي چې د سوریاخیلو محتمم نه وي او مړ نه وي. کله به راځي چې دا تصورات راشي. چې دا تصورات نه راغلي تصدیق نه راځي. نو تصدیق به کله راځي؟ نو تصورات ثلاثه ورته شرط دي که نه دي؟ نو خپله تصدیق چاته وایي؟ دقه حکم منل، تسلیمول او اذعان ته وایي. او امام رازي وایي چې نه، تصور د موضوع یو جز ده، تصور د محمول بل ده، تصور د نسبت بل ده، او دا منل او تسلیمول بل دي. نو تصدیق مرکب ده د څلورو اجزاو نه. دا مې ولې درته ویلې چې د تصور په معنا پوه شي. اوس تصور چاته وایي؟ داسې سا اوږده ورته واخله چې چا درته ویلې تصور چاته وایي. ورته تصور عبارت ته د دې نه چې نه عین حکم وي، نه حکم ترېنه جز وي. تصور چاته وایي؟ چې نه عین حکم وي. عین حکم مې د چا په نظر ویلې؟ حکماو. نه حکم ترېنه جز، دا مې د چا په نظر ویلې؟ امام رازي. خلاصه شو.
تصور دی پیژانده چې نه عین حکم وي او نه حکم ترې نه جز وي دقه ته تصور وایي. تصور ساذج ورته وایي، تصور فقط ورته وایي. ساذج دا معرب، دا طالبان معرب وایي. معرب به نه وایي، څه به وایي؟ معرب به وایي، معنا عربي کرده شده. پوه په دې باندې. نو ساذج معرب د ساده ده. صحیح شو مولانا صاحب؟ او ساده په پارسي کې خالی ته وایي. نو تصوري ساذج ته مو تصوري ساذج ولې وایي؟ تصوري خالی. خلک وایي ته ډېر ساده یې. ساده څه معنا؟ ساده پارسي لفظ ده. ساده معنا خالی. غټ ساده یې څه معنا؟ خالی. چا نه خالی؟ عقل نه خالی. داسې ده که نه؟ ساده دې وپېژانده. بیا د بي باپې د مونږ والد صاحب بیا وایي ساده دې بیا عقل غولي وایي. پوه نه شي په دې باندې. هغه ویلي دي کم عقل نه وایي هغه وي. ډېره ښه خبره یې وکړه، قسم دی. یو ورځ ما خپله حیران سوم. دا عملي هغه دي منطق دي. پوه شي په دې باندې. ځکه کم عقل دا معنی چې عقل وي خو کم وي، او ساده څه معنی؟ خالی، چې له سره نه وي. نو له کم عقل نه ساده بېکاره نه وي. نه راځي. نو ساده خالی ته وایي چې مکمل شه نه وي پکې. یاره تاسې په دې توجیه باندې پوه شوې؟ زبردسته توجیه یې کړې ده. نو ساده دا معرب د چا ده؟ دروغ دی ویلې. ساذج معرب د چا ده؟ د ساده ده. او ساده چا ته وایي؟ خالی ته. نو تصوري ساذج ته ولې ساذج وایي؟ ځکه دا له حکم نه خالی ده. نه عین حکم ده، نه حکم ترې نه، نه حکم ترې نه جز ده. حکم له ده نه جز هم نه ده، لکه امام راضي چې ویلي دي په تصدیق کې. او نه عین حکم ده، بس ځان له ګرځي. پوه شئ په دې باندې. اوس تصدیق چا ته وایي؟ ځکه مو ویلې. آفرین. توره پلاشه بیا زده دی. هغه دلته مزه کوي. توره پلاشه بیا زده. تصدیق دې خپله وپېژانده. تصدیق چا ته وایي؟ چې یا عین حکم وي یا حکم ترې نه جز وي، لکه امام راضي چې ویلي. خلاصه شوه. پوه شوئ په دې باندې؟ دقه خبره شوه. هسې یو خبره تاسې ته کوم، ذهن ته م راړوم خبره. هسې دغسې خو هغه د هغه جدیدې نه ده، میر جدیده د جدیدې حاشیې دومره نسبتونه جوړ کړي دي. مونږ یې څه کوو؟ هغه مونږ نور نه دي په کار. مولانا صاحب چې تا دا د زید قایم په مابین کې په ذهن کې محاذي کړه، آمنې سامنې دې کړه، روبرو دې کړه، مخامخ دې کړه سره، قایم او زید دې داسې کړه سره. نه دې دا ویلي دي چې زید قایم ده یا نه ده، نه دې دې ویلي. بس توکل په خدای کار ده، بس سره مخامخ دې کړه. دې ته دوی نسبت تقیدي وایي، نسبت بین بین ورته وایي. ولې په مابین دې یکونو لا یکون. او تقیدي ځکه ورته وایي لکه نسبت تقیدي کې توصیفي و اضافي کې حکم نه وي، د کې هم نشته. دا او نه ده نشته. نسبت محاذات هم ورته وایي. ولې؟ مخامخ دې کړه سره. مورد الحکم هم ورته وایي. مورد ګودر ته وایي. دا د دو د نه د ګودر ده، دا دو نه ده په دغه ځای باندې واقع کېږي. پوه شوې؟ پښتو کې زید قائمون چې کله د لا حکم نه وي په کړی، هغه به وایي زید هغه قایم، زید هغه قایم. لا حکم مه کوه. وروسته یو بل حکم راځي، دا نه ده. نو دا دو نه ده، دې ته نسبت تامې خبري ایجابي یا سلبي وایي. خو مولانا صاحب لا تر اوسه پورې د تصدیق نشته. دو نه ده وایي خو تصدیق دې نشته. چې کله دې زړه ته ولوېدله چې یا اخبار د مخبرې صادق و یا مشاهده و په سترګو دې ولید، دا درې مې مخکې درته پرېښه و یا دې په دلیل سره معلومه کړه. د تصدیق د حاصلولو څو طریقې دي. تصدیق چې حاصلېږي یا په مشاهده یا په اخبار د مخبرې صادق سره حاصلېږي او یا په دلیل سره. لأنه متغیر وکلو ده. یا صلات واجب ده. ولې واجب ده؟ لأنه مامورة بها. هر مامور بیا واجب صلات واجب. ولې مامور بیا د اقیمو الصلات؟ ولې هر مامور بیا واجب؟ ځکه امر دی وجوب لپاره. نو په دلیل سره یو شی ثابت کې بیا تصدیق راځي. نو هلکه تا دلیل حاصل په سترګو دې ولیدو، نو زړه ته دې په دې دو نه ده باندې یو تسلیم راغی. ربط قلبي زړه دې دې دو نه ده سره وتړلی شو. اوس مولانا صاحب دې نسبت تامې خبري ایجابي او سلبي ته ایقاع او انتزاع وایي. څه ورته وایي؟ ایقاع او انتزاع. نو درې نسبته مې درته جوړ کړه که نه کړه مولانا صاحب؟ رښتیا ووایه. اول کوم نسبت و؟ نسبت محاذات چې مخامخ دې کړو دو نه ده دې نو ویلي. نو دا کوم نسبت و؟ محاذات. نسبت مورد الحکم هم ورته وایي، تقیدي هم ورته وایي.
بین بین مرتوي او چې کله د حکم په د باندې اوک په معنا د نسبت تام خبري ایجابي او سلبي سره ودی ویلې چې زید قائم دا یا نه دا خو زړه ته د اذعان او تسلیم نه راغلی نو د اخبار د مخبر صادق یا د مشاهدې یا د دلیل په وجه باندې دی زړه ته تصدیق راغی تسلیم راغی ربط قلبي راغی نو د دې نسبت تام خبري ایجابي او سلبي نه څه جوړیږي ایقاع انتزاع جوړیږي نو مولانا صاحب اوس په ساده الفاظو درته وایم درې نسبتونه شو یو نسبت بین بین چې نسبت تقیدي ورته وایي یو وقوع لا وقوع وقوع لا وقوع څوک ده ایجابي او سلبي بل ایقاع انتزاع ایقاع انتزاع چاته وایي اذعان په وقوع او اذعان په لا وقوع باندې اذعان په وقوع باندې هغه ته څه وایي ایقاع اذعان په لا وقوع باندې هغه ته انتزاع وایي اوس پوه شوئ په دې باندې دقه خبره شوه نو اوس مولانا چې دوی وایي چې تصدیق مرکب د دې تصورات ثلاثه مع الحکم نه د حکم نه ایقاع او انتزاع مراد ده نو امام رازي ایقاع او انتزاع دا یو جز ګرځوي او هغې عین ایقاع او انتزاع ته څه وایي تصدیق وایي څوک حکما دا ربط قلبي او اذعان په وقوع لا وقوع باندې نور وقوع لا وقوع لرې کا هغه شرایط دي ورته تصور د موضوع تصور د محمول او تصور د نسبت دا شرایط دي ورته خود د اذعان او ربط قلبي ته تصدیق وایي څوک حکما او امام رازي لږ ذهن ته کېناستله دلته اوس خبرې شته ودرېږه دا ځای ګران ده نو دی وایي وینقسم الی قسمین دا وشو احدما یقال له تصور یو ته تصور وایي دویم ته تصور عبران بالتصدیق هغه نه تعبیر په تصدیق سره کېږي تصور چاته وایي فهو الادراک الخالی عن الحکم هغه ادراک او علم ته وایي چې خالی وي د حکم نه د خیل مې څه معنا درته وکړه چې نه حکم ترې ورسره عین وي او نه حکم ترې نه نه حکم ازو جز باشه نه عین حکم باشه نه حکم نه دا تصور نه دا علم عین حکم وي او نه حکم ترې نه جز وي حکم له ده نه جز هم نه وي لکه امام رازي چې ویلي والمراد بالحکم هلکه دا حکم چاته وایي اوس ګوره دې ترجمې ته دا داسې شو لکه غلط شوی چې وي ګوره ولې دغه معنا کړې ده وایي والمراد بالحکم مراد په حکم سره نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا دا مولانا صاحب هغه دو نه ده چې لا تصدیق دې نه راغلی چې موږ تاسې وقوع لا وقوع ورته ویلي دي نو وقوع لا وقوع خو حکم نه ده که نه تصدیق کې خدا نه راځي تصدیق اصل کې چاته وایي چې کله آفرین نه رانو چې په وقوع لا وقوع باندې دې څه راغی اذعان راغی ربط قلبي دی راغی د ګوره داسې تعبیر کړی ده والمراد بالحکم مراد په حکم سره نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا نسبت یو امر د بل امر ته ایجابا وي که سلبا وي یعنی وقوع یا لا وقوع نو ما ته وګورئ اوس دلته اعتراض وکړه چې مولانا صاحب وقوع لا وقوع دا خو معلوم دی علم خو نه دي که نه نو ده خو دا اجزا د تصدیق ګرځوي نو بیا خو تصدیق مرکب شو د علم او دی معلوم نه نو دی راولاړ شو و ان شئت که دې خوښه وي نو خوښه څه کوي هغه عبارت به دې لرې کړی وګر که دې خوښه وي ایقاعا و انتزاعا وایه ایقاعا انتزاعا څه معنا نسبت یو امر چې محمول ده الی امر آخر بل امر ته چې موضوع ده نسبت د قیام وکې زید ته ایقاعا په طریقې د ایقاع سره یا په طریقې د څه معنا چې په هغه نسبت تامې خبرې ایجابي او سلبي باندې دې څه راشي اذعان او ربط قلبي راشي نو مراد د حکم نه دقه ربط قلبي ده دغه تسلیم ده دغه اذعان ده زړه ته ولیدل دي دقه مراد ده ترېنه پوه شوئ که نه شوئ نو اول ظاهرا داسې معلومیږي لکه ده چې ویلي نسبت تامې خبرې ایجابي او سلبي لکه وقوع لا وقوع ته چې وایي نو حکم وقوع لا وقوع ته وایي ولې تصدیق کې چې دا خو وقوع لا وقوع نه ده کوم یو ده او کنه نو دی ویلو لکه که د خوښه یې داسې ووایه چې نسبت امر الی امر آخره د ایجابا او سلبا په ځای باندې څه ووایه ایقاعا او انتزاعا وقد يفسر الحكم او کله کله تفسیر د حکم وګوره اوس یې هغه راخیستی ده وقد يفسر الحكم کله کله تفسیر د حکم کېږي بوقوع النسبت او لا وقوعها چې په وقوع لا وقوع دا مولانا صاحب په تصدیق پورې خاص نه ده ولې لاندې محشي دي لیکي وایي دا په تصوراتو کې هم راځي په چا کې هم راځي لکه په شک کې هم وقوع لا وقوع راځي کله په یو قضیه کې سړی شک مني داونه د چغې وي نو وایا نسبت امرین الی آخر ایجابا او سلبا هلته هم راغلی د وقوع لا وقوع هلته هم راغله په تخیل کې هم راځي تخیل خو مې تاسو ته ښودلی وي تخیل چاته وایي چې ادراک د نسبت تامې خبرې ایجابي سلبي وکړي خو بغیر د لحاظ د مطابقت او دی
لا مطابقت نه لحاظ وکې تصوري وکې د نسبت تامې خبرې ایجابي او سلبي خو لحاظ دی مطابقت او لا مطابقت پکې ونه کې دا تخیل ورته وایي او تخیل خو له قبیلې د تصوراتو نه ده نو په تصوراتو کې هم څوک راغی وقول او راغله نو دا نه ده نو اصلي تصدیق کې چې راځي کوم یو راځي ایقاع او انتزاع یعنې څه معنا په وقول او وقوع باندې اذعان کوله کما اذا تصورت دا د تصور مثال ده د تصوري سازج مثال هلکه تصوري سازج چې حکم نه عین وي ورسره او نه ترې نه جز وي یا به څنګه وي کما اذا تصورت زیدا لکه چې تا چې تصور وکړي زید وحده یوازې دا د موضوع تصور شو او قائما یا د قائما تصور کو وحده یوازې دا د محمول تصور شو من دوني بغیر د دینه ان تثبت القيام لزید او تسلبه عنه بغیر د دینه چې په طریقې د اذعان سره د قیام ثابت کې او یا ترینا سلب کې نو دا مولانا صاحب تش کله کله سړی دغسې کوي اس د چا حال نه خبرم نه نو هغه نسبتونه سړی په ذهن کې راولي یا سړی راولي هغه فعل راولي مړ به وي ژوندی به وي خو هغه نسبت باندې ده ته تسلیم نه راځي دقه تصورات دي بدیل میزان ملا صاحب ښه مثال ښودلی ده لکه تصور دی زوایا ثلاثه د مثلث چې دا مساوي وي د قایمتینو د مربع سره نو تا قایمتین د مربع هم متصور کړه زوایا ثلاثه د مثلث دې متصور کړه سړي ته په دې مساوات باندې یقین نه راځي چې دا رښتیا مساوي دي قبل وقوفنا بالبرهان الهندسي چې کله برهان هندسي باندې د علم راغی برهان هندسي ځکه د تصدیق د حاصلولو یوه طریقه دلیل ده که نه نو چې کله د دلیل هندسي باندې د علم راغی چې او دا په قطر سره تقسیمیږي دوه مثلثینو ته نو یو مثلث هغه کې بیا دوه زاویې تقسیمیږي هغه کې بیا تا ته پته لګي چې وایي دا خو رښتیا د قایمتینو سره برابر ده نو بیا د زړه ته یو حالت راشي یو کیفیت اذعاني راشي تسلیمول راشي ربط قلبي راشي هغه ته تصدیق وایي نو دی وایي بدون ان تثبت القیام لزید او تسلبان اما التصدیق نو فهو په قول د حکماو باندې عبارت شو نه دا خو مې وویلې درته نور څه دي پکې قول د حکماو باندې عبارت شو د حکم نه چې مقارن ده د تصورات ثلاثو سره نو حکماو په نسبت باندې تصدیق عین حکم شو که نه خو صرف مقارنت به وي له چا سره مقارنت څه معنا مشروط به وي او تصورات ثلاثه به څه وي ورته شرط به وي نو فتصورات ثلاثه شرط شو د وجود د تصدیق لپاره ومن ثم د دې له وجې نه چې تصورات ثلاثه ورته شرط دي ولې شرط موقوفا علیه وي که نه وي نو چې موقوفا علیه شو نه لا یوجد تصدیق بلا تصور نه موجودیږي تصور تصدیق بغیر د چا نه والامام الرازي يقول چې انه دا تصدیق عبارت د مجموعه حکم او د تصورات د اطرافنا فاذا قلت چې کله دی ویل مولانا صاحب تصورات د اطراف کتو وای چې نسبت سکه درې تصور دي یو تصور دي شاده بل تصور دی نسبت هم ده خو نسبت امر انتزاعي ده چې طرفین راغله نو انتزاعي خود به خود راغی نو تصور دی چا شو د موضوع بل تصور دی نسبت نو تصور د نسبت چې کومه ده هغه نه د دې چې دوی تعبیر کوي په وقوع لا وقوع سره او دریم حکم شو چې هغه ته ایقاع او انتزاع وایي چې هغه اذعان په وقوع باندې اذعان په لا وقوع باندې سلور شو نو دی وایي لکه دغه تصورات د اطراف او نسبت هم پکې راغی نو فاذا قلت چې زید قائم واذعنت او ته اذعان وکړه اذعان دې په کومې طریقې وکړه یا په د اذعان او د تصدیق څو طریقې دي یا د حاصل که په سترګو دي ولي یا په دلیل یا په اخبار دی او دا یاد کړئ د تصدیق دغه درې طریقې دي تصدیق چې حاصلېږي په دغو طریقو ول دا وایي بقیام اذعان دي موکه بقیام زید په قیام د زید سره نو یحصل لك علوم ثلاثه تا ته حاصلېږي درې علوم احدها علم زید یو دویم ادراک معنا قائم تپنونی کړی د علم او ادراک یو ده وثالثها او دریم چې د علم د معنا رابط الذي يعبرون بالفارسي بحسب بالايجاب ونست في السلب وهي نه په هندي او په اردو کې ويقال لهذا المعنى ویل کېږي دغه معنا ته الحكم تارة والنسبة الحکمیه اخرى او نسبت حکمی ورته ویل کېږي اخرى بلواري څنګه ملا صاحب مولانا صاحب ما ته وګوره وایي تارة څه ورته ویل کېږي دا د دوی خپل تعبیر ده که نه نسبت حکمي خو موږ او تاسې هغه ته نه ویلې که نه
او دوی په هغه بل هغه سره ورته وایي. ما ته ګوره مولانا صاحب دا تعبیر مختلف شو. ما ته وګوره یو پېره زه صورت درته جوړ کړم. زید قایمون په مابین کې نسبت ته که نه ده چې د هغه نه تعبیر مونږ هغه اول نسبت هغه پرېږده، نسبت تقیدي و بین بین پرېږده، ختم کا. هغو باندې خو بعضې قول کوي بعضې نه کوي واجب دي باندې. نه نسبت تقیدي نه وروسته یو بل نسبت شو چې نسبت تامې چې د هغه نه تعبیر په وقوع لا وقوع سره دا په تصوراتو کې هم راځي. او لپاسه په دې باندې چې اذعان راغی او ترېنه جوړ شو ایقاع او انتزاع. اوس د مجموعه نسبت ته لاس پر راتېر کا. کوم نسبت مجموعه چې وقوع لا وقوع سره لپاسه اذعان د مجموعې ته حکم هم وایي او نسبت حکمي ورته وایي. حکم ولې ورته وایي؟ وای دا حکایت ګرځي د چانه د نفس الامر نه، لحاظ د مطابقت او د عدم مطابقت وي پکې. صحیح شو مولانا صاحب؟ لحاظ د مطابقت او د عدم مطابقت. او لحاظ د مطابقت او د عدم مطابقت مولانا صاحب هغه په تصدیق کې راځي که نه؟ په تصدیق کې راځي که نه راځي؟ او مولانا صاحب نسبت حکمی ورته وایي په دغه اعتبار باندې چې په ده سره ربط راغلی ده په مابین د طرفینو کې. او نسبت ځکه ورته وایي نسبت رابط ته وایي. نو دلته هم دی رابط ده، ولې په دې مجموعه کې هغه نسبت نه ده پروت. څه پروت ده پکې؟ چا وقوع لا وقوع ده، نو هغه نسبت رابط ده په مابین د چا کې؟ د طرفینو کې. نو ځکه نسبت حکمی منسوب الی الحکم، ولې دا حکم په دغه وارد شوی ده، دا اذعان په دغه نسبت وارد شوی ده. نو مولانا صاحب دی نسبت ته نسبت حکمی وایي. نسبت ولې ورته وایي؟ دی رابط ده. او حکمی ولې ورته وایي؟ او هلکه حکم هم ورته وایي. ولې چې ده کې لحاظ د حکایت او دی. مولانا تاسې پوه شوئ که تاسې نه منئ دا 3 نمبر حاشیې ته وګورئ. 3 نمبر حاشیه پیدام کړه چې پیدام کړه نو ورته وګورئ اعلم ان النسبة التامة الخبریه رابطة، دا خو رابط ته په مابین د موضوع د محمول کې. او حکایت او حکایت هم د امر واقعي نه مولانا صاحب په فی صورت الشک والوهم والتخیل یتصور تلک النسبت. دغه نسبت په معنا د وقوع لا وقوع سره متصور کیږي من حیث انها رابطة بین الموضوع والمحمول. په دغه حیثیت باندې چې دا نسبت رابط ته. وفي صورت التصدیق والاذعان يعلم من حيث انها حکایة عن امر واقعي. نو فتلک النسبت من حيث انها رابطة تسمى نسبة حکمی ورته وایي، ومن حيث انها حکایة عن امر واقعي تسمى حکمنا، حکم ورته وایي. وشو مولانا صاحب؟ نو شی یو شو که نه شو؟ نو اول به ته څنګه جوړ کړي چې نسبت به راوړي لپاسه به پې باندې اذعان، بیا به یو پړی ترې نه تاو کړي. نو بیا به څه ووایې چې دې مجموعې ته نسبت هم وایي نسبت حکمي. ولې دا تړل هم کوي او حکم هم ورته وایي. ولې ځکه اوس دلته اذعان راغلی ده، ده کې لحاظ د مطابق د حکایت ته د چا نه؟ د واقع نه. او که نه ځکه تا ته خو پته شته چې زید ولاړ ده، نو ته حکایت کوي له چا نه؟ له واقع نه مونږ ته لګیا. نو دی وایي ویقال لهذا المعنى الحکم تارة، کله کله حکم ورته وایي او نسبت حکمي ورته وایي د ارتباط په وجه باندې. فاذا اتقنت چې کله تا مضبوط کړه ما هغه شیان علمناک چې مونږ ته پوه کړې په هغه باندې، نو فعلم پوه شه چې ان دې ته وایي اجمال بعد تفصیل، چې ان الحکیم حکیم یزعم ګمان کوي چې ان تصدیق لیس الا ادراک د معنی رابطي، والامام یزعم هغه زعم کوي چې تصدیق مجموعه د ادراک د ثلاثه اعنی تصور د محکوم علیه، تصور د محکوم به، او ادراک د نسبت حکمی چې مسما په حکم سره ده. نو که خیال دې کړی په دې نسبت حکمی او حکم کې څو شیان راغله؟ 2. یو تصور د نسبت پکې راغی چې هغه وقوع لا وقوع ده، یو له پاسه پې باندې اذعان راغی. نو ټول مجموعه څو اجزا شو؟ 4. فصل التصور قسمان.